راکې، الله مونږ ته مقبولیت راکې، الله مونږ ته خپل رضا راکې، الله مونږ ټولو ته خپل قربت راکې، الله مونږ ته خپل معرفت راکې، الله مونږ ته خپل عظمت راکې. الله مونږ ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم کارونو کې راضي کېږي، الله په کوم کارونو کې ناراضه کېږي، خدای هغې سره زمونږ نفرت پیدا کړي. الله د تمام امت مسلمه په حال رحم وکړي، خدای د مظلوم مسلمانانو امداد وکړي. الله خصوصا د فلسطین او د لبنان نور مظلوم څومره مسلمانان دي، الله د هغې غیبي امداد وکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای دا درس چې کوم شروع کېږي دورې تفسیر، الله ابتدا مبارک کړي، الله اختتام مبارک کړي. الله په خیر خیریت سره په برکتونو سره الله تعالی دا اختتام ته ورسوي. خدای مونږ ته د داسې معنا او د ترجمې کولو توفیق راکړي. الله مونږ ته د داسې تفسیر کولو توفیق راکړي. خدای چې په کوم تفسیر باندې ته راضي کېږي، خدای چې هغه ستا خوښي، الله چې ستا د محبوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښي، الله زمونږ په خولې باندې داسې خبرې جاری کړي خدای چې ته پرې راضي شي، خدای چې ستا پیغمبر ته خوښي. الله مونږ پکې د نفسانیت نه د انانیت نه وساتي. الله داسې الفاظ خدای زمونږ په خوله باندې مه راولي، خدای هغه چې د قرآن د مزاج خلاف وي، خدای هغه د دین خلاف وي، خدای ستا د رضا خلاف وي. الله ته زمونږ نه راضي شي، الله ته زمونږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضراتو د قرآن مجید د ترجمه او د تفسیر د شروع کولو نه مخکې بعضې څه اهم امور او آداب دي چې هغه ویل، هغه زده کول او په هغې باندې عمل کول هغه ډېر ضروري دي. لومبی د هغې نه آداب د قرآن مجید د علم دي. ولې العلم كله ادب. علم دا سراسر ادب دی، دا د ادب نوم دی. نو د ټول اول د قرآن مجید د علم آداب دا موږ دپاره ډېر ضروري دي. په آدابو کې لومبنی ادب هغه دا دی، لومبنی اصول دا دي چې اصلاح د نیت، یعنی خپل نیت هغه برابرول.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دار مدار دا په نیت باندې وي. ګوره ډیر کله ته انسان یو عام د دنیا کار کوي خو چې نیت پکې خوي ان سیوا پاغي معنی هغه ته د آخرت لوی مقامات ملاويږي. او کله کله العیاذ بالله یو انسان به ظاهرا په یو دینی کار کې لګیای او نیت په پاسی دی، دیو د قرآن مجید درس کوي، دیو قرآن مجید تناستی او مقصود د هغه بچ دنو دنیا حب جابوي حب مال بوي چې خلک وته واو کی دنه منیټری قائم شي، مال وتراشی، ذاتی مفادات بھی. زینت المحدثین مولانا نصر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمائل کہ خفگان بدانی یو سڑے د سنیمانا د بازارنا نور د گناہونو د زائرونو نے اللہ اچت کی او جہنم تے لڑکی. ډیر د افسوس خبر و پاغه وخت کی چې کله یو سړی هغه په مسلمانه په میراب کې نازي او دغه ځای نه الله او چک او جهنم ته لړ کینو دا ډیر د افسوس او د خطرې خبرې. لہذا منګه چې کوم اعمال کوو په هغه کې د ټول اول زموږ نیت برابر پکار دی. اوس موږ به نیت څه کوو نو یاد ساتئ دا صوفیه نه دي، دا صوفیه بزرگان دای د نفس د اصلاح د پاره چله و باسي چله هغه سره د دای د نفس اصلاح کیږي. ز هم دا نیت کوم او سحر نه مې وکړو او تاسو هم دا نیت وکړئ چې خدای پاکه دا تقریبا دا 27 رمضان پورے 47 دن جوړیږي چې پدې کې الله دستادي کتاب ته ممکنو پدې نیت معنی چې خدای مونږ ته ستا رضا ستا نږدېواله ستا قربت ملاوشي او زمونږ د نفس اصلاح وشي. بس دا موږ د پاره کافی ده. وی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ جل شانہو پا خوب کی بیلیدو دیر زیادو 99 پیری ولیدو وچی 99 پیری ولیدو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خیال راغے کہ ما بیاد اللہ دیدارو کا نظبت تپوس کم چی خدایا انسان تا تپوس نزدیکی گی چی بیاو تا دیدارو شو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تپوس کئی اللہ تا دا بندہ پس نزدیکی گی. اللہ جل شانہو تو فرمائل زما پا کلام مانے انو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تپوس کئی اللہ بے فہم او بغیر فہم یعنی پا پوا سرا او کنا پا غیر پوا بارے انو اللہ جل شانہو تو فرمائل بے ایہما دے دوارو کی کب فہمی او کب غیر فہمی خو جدا اللہ تعالی کتاب وئی او قرآن مجید وئی ندتا بدا اللہ تعالی آنیز دیوالے چکم در اغب ہوتا ملاوی دا اللہ تعالی قربت اغب ہوتا ملاوی پس سمانے دا اللہ پا کتاب بانے دا اللہ تعالی چدن کلام بانے نمنگ با قرآن مجید تا پا دینیت کینو چه خدای پاکا منگ تا پستا نزدیوالے ملاوش. گورا رسول اللہ فرمائی زما دا امت افضل عبادت دانے چه قرآن مجید تا نظر کر او یو روایت کے راضی چه کم زڑے دا قرآن مجید سپی تا گوری انو دا سے دا چه دے رسول اللہ تا گوری نو پا دی قرآن مجید کی دا اللہ او دا رسول اللہ دیدار ملاویگی
انو موږ په دې نیت د الله کتاب تناسو ګورو بوتا چې خدای موږ نه ترازی شي. نو په دې کې ګورا اوس دا شعبان دی، ان رمضان بشي، رمضان قرآن ایمان او تاسو د قرآن طالبان. نو ګوره طالبان قرآن رمضان ایمان نو پینځم سي جنان. الله موږ تاسو ته په دې مالي جنت راکړي. د دینا بل بهترین ساعات نشته د رمضان کې خاصه انسان الله سره د جوختېدو ډېر مواقع او چې زمونږ درځي 15 غنټې شپږ غنټې څلور غنټې دا زمونږ درس ته تیریږي او بیا 2-3 غنټې موږ ځان سره تیرو انو سیبا نور من خدای نه سوال. ٹھیک ته کنه انو لومبه د خپل نیت اصلاح ده او نیت اصلاح ده چې موږ دا خدای د رضا لپاره هغه قرآن مجید چې کوم دنو هغه بوو. دویم نیت اصلاح نه پس من کې ناستو چې من کې ناستو نو دویم ادب لومبنه داده چې انسان منګه خپل طهارت ظاهری او باطینی هغه داراول. ولی الله قرآن مجید کې فرمایي لا يمسه الا المطهرون. دې قرآن مجید ته بلاس نه وړي مگر څوک مطهر پاک انسان. ناپاک انسان دې په قرآن مجید ته لاس نه وړي، دا ګناه کبیره ده. دې قرآن مجید باندې ټچ کوي انسان عجز ده. کله کله درس کې ناشتي او چې دنو او 10 مال شي نو دانا چې د قرآن مجید په خپل لاس باندې دی به قرآن مجید په خپل لاس نه باندې یا په صادر باندې کو یا بل ملګری ته قرآن مجید ته باندې کا او د په خپل لړ د او 10 دارنګي زنانه چې کوم دي چې د زنانو کوم خاص ایامي نو پاری کې وای قرآن مجید ته لاس نه وړي. که درس تکینی ناستی اوری با گوری با وطا خلق قرآن مجید تا لاس وردی نا. دارنگی پتا کا ایاموں کے دا قرآن مجید تلاوت بنکی. فقہا دا ویلی دی یو استاد صاحبی او اگر قرآن مجید خی داغی خوص کاغا مستقل ادا سے چٹیانی شروع شي یا طالب چٹیانی شروع شي سبق بسنګ وي نو هغه د پاره فقها دا ویلي چې وای خدا سے به وای چې قرآن مجید به مات وي لکه الحمد لله رب العالمین په هر یو ټکی معنی با ساماتي پورا آیات به یوځای نه وي، پورا آیات با یوځای نه وي. انو دا طهارت ظاهری دے او رونو طهارت باطینی سے دے. طهارت باطینی دا دے کہ اول ځان د غلط عقیدونا د غلط عقیدونا د غلط خیالاتنا د غلط وسابسنا او د غلط اقوالنا د دین بزان بچ کے الا بتاتا د قرآن مجید علم آگے نلو ایسے ملاوی. اقبال مرحوم وی عروس حضرت قرآن نکابانگا براندازت کے دار الملک ایمارا مجرد بیند ازغوغا. وی عروس حضرت قرآن دا اللہ جل شانہو دا دی کلام انوارات و عروض دا بتا تا علا ملاویگی کہ دار الملک ایمان را کہ دار الملک ایمان چاگا سشے دے دار الملک ایمان اگا زرد مجرد وینت از غوغا دے بد نور غوغاگانو نسکی دے بد نور غوغاگانو نا پاک کئی دا دڑنا با نور خیالات ابا سی. دارنگی افعال کبیحہ یعنی گناہونا ادتین بزان بچ کے دیوان امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مشہور شعر دے
وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي. وشكوت إلى وكيع، ما امام وکیع تا استاذ تا شکایت کو سوء حفظی سیوا زما حافظه کمزور دا فاوصانی الى ترک المعاصی، ما ته نصیحت کو بچیا گناہونه بنکے، گناہونه با نکے. فإن العلم نور من الہ، علم دا د څه دی؟ دا د الله دی طرف نه نور دی، رڼا دا. ونور الله لا يعطى لعاصي، او دا الله دا نور چې کوم دی نو دا ګناهګار سړی ته ملاویږي نه. نو دا قرآن مجید دا علم دویم ادب دا، دریم ادب دا شو چې موږ به څه کوو؟ موږ به ځان دا چې دنو د غلطو خیالاتو نه، د غلطو عقایدو نه، د افعال قبیحو نه، د ګناهونو نه، د دې نه به ځان ساتو. سلورم ادب اجتناب د بخل نه په مال کې او په علم کې. رونو یاد ساتئ دا علم داسې سیز دی کنه، او دې کې څومره خرچ کې، څومره خرچ کې، او دوره به دې سیوا کیږي، ډېر او دوره به دې سیوا کیږي. دا مشهوره مقوله ده، وی انفق ما فی الجیب یاتیک من العیب. ستا په جیب کې چې دی ته خرچ کا، ته ګوره د غیب نه به الله تعالی رالیږي، ستا دا جیب به الله خالی نه پرېږدي. دارنګې په علم کې بخل نه دی پکار. بعضې سړی هغه ته ناشنا ناشنا نکتې معلومي او ناشنا ناشنا اوراد او وظایفي وسره وړو شومي چاته خاینه. بخل مکو، بخل خشی نه دی. ته چې څومره د الله په بندګانو باندې یو حدیث کې راځي الخلق عیال الله، دا تمام مخلوقات دا د الله جل شانه عیال لکم بدا. نو محبوب د خلقنا الله تعالی ته من احسن الی عیاله، چې څه کوي د الله تعالی په دې عیال باندې دا چې کوم دی انو پاغی باندې خیال ساتي. بل چې دی اجتناب دی د سنا د بازار د ګرځېدو نه، ډیرو چکرونه او کثرت د خوراک او کثرت د کلام. ډیر خبرې هم انسان نه د علم نور لرکي. ډیر خوراک چې انسان ډیر خوراک کوي ګلو ته خوب ډیر ورځي او دې بیا مطالعه نشي کولای، دې مهنت نشي کولای. ګورئ تاسو طالبان رونه علم کوي، د خلقو دا وی امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله امام محمد رحمت الله علیه متعلق راځي ټول شپه به یو مطالبه کول، کتاب به کتل لیکل به کول. زه ورته وی بسته کنه بابا و دې شستړی شي او ته نه بچي خلق پارام د پراته دي په دې ګمان باندې که سبا موږ ته شری مسله رااله امام محمد له ورشو غنه وته پوسکو ابي راتو خي چې امام محمد مودشي نو خلق بس کوي. لہذا کثرت د خوراک وړیر نه کې خوراک دومره چې ستاسو د جسم طاقت وي چې خوراک ډیر کو اتوماتیک هغه سره ستاسو خوب ډیر شو. دام نه چې تو فاقې مکوا خود ډیر کثرت سره خوراک هغه نه پکا. دارنګي کثرت سره کلام خبرې دام نه دی پکار، دام د انسان نه هغه نورانیت هغه برکت هغه ختم کی. او ورونو دارنګي ډیر ګرځیدل بازارونو تتلل وغیرہ او د دین چې دین اغم ځان ساتل. بل ادب ورونو اغا استقامت علی الدرس ته.
ما سره یو کتاب دی د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم د والد صاحب د لاس ته دیوان علی د حضرت علی کرم الله وجهه د اشعار دومره کتاب دی. په هغه کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د علم د طلب د پاره طالب علم د پاره یو شعر ویل د پای کې ورته شپږ نصیحتونه کړی دي چې دا شپږ نصیحتونه د طالب علم د پاره ډیر ضروری دي. او د هغه شعر د حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه د والد سے په کتاب کې د هغه په فارسی کې ترجمه د اکش په خبرې پکې لیکلې دي. هغه دا ده وی علم را ارگز نیابی طالباش الشش حسال عقل کامل فکر وافر جمع حاضر کل حال ہم دیگر استاد مشفق سب کے خوانی مدام در سرا تکرار کردن تا شود صاحب کمال. وی علم را ہرگز نیابی علم بتا ترا نشی تانا باشش شش حسال سو پوری چې تا پزان کې شپږ خبرې نه چولی چې دا شپږ خبرې درکوي علم تعالی الله تعالی علم درکوي. لومبه عقل کامل عقل چې ستا کامل ګوره په لیوانی باندې مشته روزه پښته نشته ارسه عقل سره دی نو الحمدلله الله مون تاسو ته عقل را کړل. دویم فکر وافر د شیطان لوی دوکدای د ټولنا اول هغه تاسو یې سړلې ونه سکه چې درس تکې دي موایا دا ټول خلک درس کوي دا ټول خلک قران وای او چټی تیرا کا او داو کا نو اول صفق ته نه پریدي نو چې انسان د خپل نفس مقابله وکي او دې په مخالفت کې راپورته شي انو دې اوس ول شیطان دویمه دوکا ور کوي او هغه دویمه دوکا دای چې ورته وایي زته ناشته کنه توس ناشتي تاړي له قرباني دا وکړه بس تر اغله بس ثواب ته ملاويږي اجر ته ملاويږي انور سبق مبک ویلا هغه نشته په خپل خیالاتو کې په خپل سوچونو کې پای کې لګیای. نو دویم فکر وافر او دریم جمع خاطر کل حال چې کوم ځای ته علم ملاویږي را جمع کوا. ګوره رونو د عربو مشهوره مقوله ده العلم صید والکتابه قید. یو زمانہ وکنا دی خلق الله تعالی د غضب حافظي ور کړی داسې حافظي وي چې بس خبره به واورې پر یاد وشو. اوس هغه حافظي نشته دی. اوس علم بتا سره څنګه واپس کی د علم ښکار دی او کتابت دا لیکل نه دي دا لیکل دای چې کوم دی نو دای کېد دی. یاد ساتئ کامیاب طالب علم هغه وي چې د خپل استاد نه تقریر لیکي په هر کتاب کې. چې تاسو چې سوال فارغ شئ خدای د دین خدمت علي تاسو ته باغ ټل پته لګي. کله چې سړی استاد شي او د تدریس کوي نو دا شروعات وغیرہ حواشی وغیرہ چې ګوري کړي دین د 20-30% تدریس کوي 70% سبق دې خپل استاد د تقریر نه کوي. استاد زموږ د علم دا ټول صدري علم ده کنه دا د سینې درسینې علم ده. نو سیوا دې کوم دې دا سبق د سنه کوي دا د استاد هغه چې لیکلي دي کړي ځان سره محفوظ کړي. تاسو ته په درس کې پاله ټیم ناشنا نقطې راشي او دارنګي اوراد براشي وظائف براشي او هغه سړی ځان سره محفوظ کی دا رسو سړی ته ډېر لوی کار ورکړي. نو ځان سره به قلم ساتي ځان سره به کاپي ساتي پکې میاس کې داسې خبره راځي او ځان سره نوٹ کوي
ان شاء الله الله مونږ تاسو ته ژوند راکړي تاسو دوه درې دورې وکړي دوه درې دورې وکړي دلته مکړه بل ځای مکړه دې ځای مکړه نو دوه درې دورو پس تاسو بګوري الله وتعالى ته په قران مجید باندې مهارت درکړي په قران مجید په پوي خدان سره تقریر چې کوم دی انا هغه محفوظ ساتي ناغه وای چې فکر وافر جمع دیگر استاد مشفق سب کے خوانی مداب بل استاد سے گئے هغه مشفق پکار دے الحمدللہ زمون استادان سمرم چې هغه شفیقان دي زمون استاد سے الله دې عمر کے برکت واچي حضرت مولانا مفتی محمد حسن سے دامت برکاتهم العالیہ مفتی حسن سے وہ فرمائل و زمائی مثال د پرنلې ده پټول چت معنی وګرديږي ناغه په فرنلې معنی راشي زمون دا درس کم ده او زستاسو طالب علم ورویو زمونږ شيوخ او استادان غړي شفیقان او الحمدلله تاسو په درس په میاس کې کوم د تفسیر زوکی سره یا ته پته لګي زما په استادانو کې یو استاد امام اهل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب دے اور سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ دا د حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ دا وا بچرا دا هغه شاګرد او په دې وخت کې چې څومره حضرات تفسیر پڑھاوي انو د دې سند د اوچت سند نشته دا اوچت سند دی ولی د مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه په شاګردانو کې بابا جی رحمت الله علیه او د شاه منصور دارنګ مولانا عبد الله بهلوی رحمت الله علیه شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب شیخ القرآن د پنځپیر مولانا طاهر صاحب دارنګ امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نو دا څومره حضرات چې تفسیر پڑھاوي نو د دې حسین علی صاحب ته په یو واسطه باندې رسی او الحمدلله زمون سره د په یو واسطه باندې د مولانا حسین علی صاحب ته رسی دیم دا تفسیر دا دورو او درسونه دا راځ کړي دو کسان یو مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه دیم شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شاگردو استاد محترم شیخ العرب والعجم ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انما درس ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نم پورا دورہ ویلی دا ادریم دورہ دا استاد محترم شیخ القرآن حضرت سابق صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې د بابا جی رحمت الله علیه کوم علوم دي طرز دی او پاغه راځي زمونږ ډاکټر شیر علي شاه صاحب د درې استادانو شاګردو یو د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب یو د مولانا احمد علی لاہوری صاحب ایو د حافظ الحدیث مولانا عبد الله درخواستی صاحب نو دا غدریو واړو پیل هغه موږ ته د ډاکټر شیر علي شاه صاحب په واسطه راغله او بیا دارک د دیوبند اکابر چې زمون کوم دي او د اغینا د دارالعلوم دیوبند صدر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې دا شهرا آفاق تفسیر معرف القرآن په تمام دنیا کې خور دی او دا غي بچي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم نے منتظر تفسیر اجازت د دې دا سلور واسطه په دې معنی د مفسرینو دا کبار څومره مفسرین چې د برکات به الله متاسو ترا کوي نو زموږ استادان ټول شفیقان دي الله تعالی به ان شاء الله دا غي شفقت او برکت متاسو ترا کوي دا غي هم دیگر استاد مشفق سب کے خواجنی ہے مدام وہی سبق چې کم دے نو دابا ہمیشہ وای چٹی باندې کې ولی
بزرگان وایي چې کوم سړی یو ورځ چټي وکړي نو د دې یو ورځ چټای د وجې نه د ده چې کوم دی انو سلوي خرجې دا چې نه د مالې سوي دا نحوست وي. ګورئ وروڼو علم په هر عمل کې استقامت دا لوی چیز دی. الاستقامه فوق الف کرامه. استقامت چې کوم دی دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی. مثلا ته ویلو اما شیخ سعدی رحمت الله علیه واقعا راځي هغه یو ځای کې راتو چې راتو نو یو سړیو هغه په سولای کړو لاسونه یو کټو او بیا په سولای کړو پانسی کړو اته پوسو کو داولي وایي دې یو ځل غلا وکړو یو ځل لاس ته کټ کو بیا یو کړو بیا ته کټ کو بیا غلا وکړو د خپل ته کټ کړو بیا غلا وکړو بل خپل ته بیا غلا وکړو بل لاس ته کړ وایي بیا یې وکړو بس قاضي دې لری کوي. انا شیخ سعدی رحمت الله علیه ورغه خپل کو یخکل کو انو خلکو په اعتراض کو چې دا دومره لوی ډاکو دی او تا دل داسې لکه شرف او مقام او عزت ولا ورکو ورته وی دلا ما دا عزت زکه ورکو چې دکی سیب دکی یو مسله ده او دکی یو صفت ته او هغه صفت د څه دی هغه د استقامت ته دی. ګوره هغه ځان له خبرو چې دا صفت غلط استعمال شو کدا په خزای باندې استعمال شوی کنه انو سیوا دی با کامیاب په خطر باندې اوچت تلو د په یو سین باندې کلکواله استقامت کو انو ما دې څخه خپل کو نورو استقامت نه بیا په سبق کې استقامت چې چوټي دا به بالکل نه کی ناغه دا به بالکل نه کی او چې سړی عزم وکي چې یاره زه به چوټي نه کو دې بیا چوټي نه کوي. تاسو الله تعالی بس لاک لاک شکر ادا کوم تقدیس بالنعمت بوا تاسو د طالب علم ټوټل وخت دا اتکاله دی په اتکاله کې د اولاله چې سړی سبق شروع کی دغه متوسطه او د میټرک دا چې تلری کی د اولاله والد اتمه درجه پورې اتکاله علم دی کوي. ٹھیک تا کنه زما په استادای کې د درس نظامای په استادای کې الحمدلله سک عالم چې مال په شاه منصور مدرسه کې انعام راکو دا زمان 9 کال او شو چې بلی 9 کال کې ما یو ورځ چټی نه کړی. الان کې تاسو لږ سوچو کوي پکې دا لنټر راځي دا کارونه راځي دا هر څه راځي او هغه باوجود د دې نظام غل ورشم وزغلم ځالته خپل ازیولګم لکسا ټیک ته په کماله چې لنټر دغه پاور ز لکسا بکوخه په چټي مې بیا هم نه کړی چټي مې بیا هم نه کړی. تاسو دا خو ما سلوي غرضی دي او 15 سلوي غرضی دي دا خو به سترګې پټي کا کولاو کې نو تیری وای نو چې کله سړی عزم وکي او زم دا عزم ما د کم ځای نه شروع کړو. زموږ یو استاد سے په دارالعلوم کراچۍ کې دی حضرت مولانا قاری اسحاق سے نابینا دی علوم دی خړوند اوس نابینا سړی چې کومي دا سوره مجبورای ورا هغه ته ځخکاری نه خدا که باتروم ته ځي نو د بل سړی محتاجي که کور ترازیم محتاجي که ډوډۍ نو محتاجي یاره چې درسګاه ته ځي محتاجي سیوا اپ خپل اتکال په طالب علمای کې هغه جو چوټي دی وکړي. ما چې بدا استاد سے بولی ما یاره زبم چوټي نه کو نو چې تاسو عزم وکړي چې موږ چوټي نه کوو انو ان شاء الله الله به تاسو ته ماحول داسې جوړي چې تاسو به چوټي نه کوئ. ای کټونه ورته پراتی داسې امامان داسې بزرگان تیر شوي دي زموږ استادانو کې داسې بزرگان تیر دي چې زوی مړ دی خو ګوره ته سبق چوټي نه کوي
زوی مړ دی د زوی کټ پروت دی خو لکه چوټي نه ده کړې د دین کار مونږه په وړو وړو خبرو باندې د صالح سے والد سے دامت برکاتهم شیخ القرآن د شاه منصور نور الله مرکزه سبق تناستو او سوال جواب وتراغه سال چې سبق ته تو کور والا وته وی چې دا ماشوم ډیر بیمار دی وته وی نه خپل سبق قرآن نشم پرې خو دی لاړو بیا وته خبر ورغه وستاسو بچي وفات شو ورته بس هغه ته تاسو سلام سره ورکړي چې درس ته پاره شم 2 بجې په جنازو شیر سرحد نعم اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی سے رحمت اللہ علیہ قادیانی سر جنازے مناظرے لتو او سیوا د دې یو زوی ها د غلام غوث ہزاروی سے بچی نشته یو زوی دا غنو زین العابدین اوس یو زوی جینو دا اولاد د مور او بلار اولاد سره اسیم ډیر مینه خایوزی سره ډیر مینه انو زین العابدین ډیر سخت بیمار هزاروی سے لو کور والا ورته وی چې ګوره ته خو زی او دا بچي ډیر سخت ورته وی نه دلته زماده بچی معاملې ده الته رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او د ختم نبوت مسله ده څنګه پاتې کیږي او تاسو چې سوتلی لیدلې هغه د هغه کلین د باپا نو د باپی سټاپ تر هغه په سټاپ کې دا څنګه اوس رشکی ولاړ ټانګي ولاړ چې پټانګه کې کیناستو لا سوارلای نه راغلی انتظار کو چې دې کې ورپسې په منډه کس راغی ورته زین العابدین ساور وفات هزاروی سے وی الحمدلله په باپا کې ډیر علماء شته زما د زوی جنازه بل څوک کې زلاړ د خپل یو زوی جنازه ته ایثار نشو ګوره د موږ بزرګانو موږ ته داسې مثالونه پرې خو دي انورونو چې کله ګوره یو کار چې کوئی کنه نو سمې کوي علم کوئی سمې کوي تس پس مکوي صحیح په آداب وزره اوسئ یو عزم دا وکړي چې چټي باندې کوي دویم دا ادب دی زمونږ دی وخت کې دا دور داسې دی په دوره حدیث په کلاس کې په کټو کلاسونو کې د تفسیر په درس کې استاد ناشتي طالبان رو را پاسی دا غینه پس راځي خارب علم راشي علم داسې پکار دی چې طالب علم کې طلب یو دی د استاد انتظار کوي امام محمد رحمت الله علیه لا یو طالب علم راغی ورته وی چې تاسو نه سبق زده کوم امام محمد سے ورته بچیا زما ټیمونه ټول ډک دي ما سره ټیم نشته دی صرف یو ټیم وزګار دی او هغه ټیم چې کله د تهجد لپاسم او زه سټیم چاردام کوم موږ زر چاردام کوم کنه غیبا سنت دادی چې آداب خمق او مسواک او غیره تک ټیم ما سره خالی دی هغه ویږي مالا دا ټیم راکړي نو هغه په ټول شپه خوب او هغه تهجد خو سهار وخت کېږي نو هغه طالب علم هغه به خوب نه کو هغه د امام محمد رحمت الله علیه د حجرې مخې ته د کمرې مخې ته انتظار کو چې امام محمد رحمت الله علیه به خوب نه راپاسېد او دا چې زموږ په شان د خوبونه بنو دا هغې خو ګنټه دوه خوب به چې بیا ټوله ورځ پې کار کوي چې خوب نه به راپاسېد او چاردان ته به لګیا شو نو دی به ورته کتاب به ورته د واسطه دی به ورته ودرېده سبق ته داسې سبق ویلی دی انو ادب دا دی چې من کې د علم طلبی من د علم او د استاد انتظار کو هم دیگر استاد مشفق سب کے خوانیے مدام اور در سرا تکرار کردن
تا شوت صاحب کمال او د درس چې کوم سبق دی وی نو د هغه په تکرار کې ګورا مشهور مقوله ده العلم يزيد بالتکرار علم دا مضبوطی کی پس سره په تکرار سره لكل شيء باب دا هر یو سیز د پاره دروازه وی وباب العلم التکرار او دا علم دروازه صدا تکرار دی اذا تکرر تقرر په غټ قاف سره کما جبا کم خبره چې انسان په جبا باندې بار بار راضی نو تقرر هغه د انسان په زړه کې څه شي هغه مضبوطه شي ٹھیک شو کنه نو چې کم سبق تاسو وایي انو دا اغي چې دنو ځان سره تکرار کو ځان سره تیرول او چې انسان ګورا دا ډېری خبرې موږ ته نفس او شیطان دوکې راکړي تاسو اندازو لګوي په ثالثه کې په ثانیه کې لومبای دیرشمه سپاره وای په ثالثه کې اخیری لسو وای په رابعه کې منځنۍ لسی پاری وای په خامسه کې لومبنای لس وای په سادسه کې بیا جلالین وای ٹھیک تا زما چې کله ثالثه وا اولا کې په ثانیه کې په ثالثه کې د درې کاله ما پر لپسې دوره تفسیر کړو دو کاله د سابق صاحب نه یو کال ډاکټر صاحب نه او چې کله ما ثالثه وې نو د هغې نه پس ما په خپله دوره تفسیر پړاول شروع کړ او چې په کوم لومبي کال باندې ما دوره تفسیر پړاو او په هغه کال باندې چې دنو ما سره چې کوم طالبانو چې ما نه تفسیر وي هغه د وړې دورې طالبان هغه وړې دورې طالبان ګورا چې تاسو صحیح کلک مهنت وکړو نو ان شاء الله دا قران مجید به الله تعالی تاسو ته قلاو کتابه ته آسان کی او چې دا ته آسان خو مهنت او کنا په یو وګي اوري په غبل وګي تیروي انو بیا هغه نه کی یا نه سبق ته تاسو خپل سوچونه کوي پاغي نه کیږي انو عزم کوي او د ذکر په نیت کې نه چې غور سره اوري او بیا ځان سره تیروي تکرار کوي ان شاء الله ډیر ضرب الله تعالی تاسو د قران مجید زکی او من حيث کوشش کوي من حيث المتن تحت لفظ ترجمه د قران مجید کلک ازدکی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه په فوز الکبیر کې وای ما خپل والد سے شل پیر قرآن مجید تا په ترجمه من حيث المتن په لفظ ترجمه کوي الله په ما باندې قرآن مجید علوم کولاو کو ٹھیک تا کنه نو تاسو یو ځل سره تکرار هغه تیروي او اخیری ادب د قرآن مجید د نور مشته اخیری ادب اهم دا درلو چې ادب علم سره د قرآن مجید رموز او اسرار دا به الله تعالی درکې چې تاکه ادب وي با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب پارسا شاعر وی رومی وی بے ادب خود را نہ تنہا داش بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادب یواز ځان نسو گئی بلکہ بے ادب د وجه نه په پورا عالم کې اور بلیږي نو خدای دې مونږه ادیبان کی ادب ګوره د خدای په کور کې کین درس کو د جمعات به ادب کو
قرآن مجید د الله کلام د کتاب د قرآن مجید به ادب کو حتی دا کما پټه باندې دا قرآن مجید پروت ته د دې پټه به ادب کو د استاد به ادب کو څومره آلات د علم چې دي او د هغه به ادب کو انسان کې ادب نیوي علم نوم دا د ادب دی علم نوم دا د جوقاو دی او بے ادب سړینا الله تعالی خیر نه خوري د بے ادب انسان نه شر خوري نو الله جل شانه دی مونږ تاسو کې ادب واچي قرآن مجید تنازع نو قرآن مجید یا قرآن مجید پروت ته هغه تخپې نه کول تاسو نور چې دل داسې کار نه لري په کار چې هغه سوي هغه د آداب خلاف وي صحیح بات ته تاسو دې نه ولګو دا دی نو هر کار داسې سره په کار دی دا آداب سره په کار دی ان شاء الله چې موږ آداب سره اوسو انو الله با علم راکړي او اخیری صبر دے صبر چمنگا گورا انسان چکل علم حاصلی کنا پا طلب دا علم کے ډیر لوی مشکلات راځي کله به ځای برابر د خوب نی کله به د ډوډۍ برابر نی کله به سره انسان دی کنه اوس پیسې بني شیطان به ته مختلف وسوسې درکې اس وسوسو ضرورت نشته دی بس واستنی هو زبا پدې باندې صبر کوم او زبا دین ستا کوم امام قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې دنو پلار وفات شو او اجزانو مور کونډه وا یو دوبی سره بته هغه سره په پیسو باندې کار کو د چې کار لتو نو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی اولید نو امام سے ورته چې الګا داسې چلو کا چې تر هغه زبتا تا سبق وا انو دې یو ورځ سبق تراغه چې سبق تراغه نو مور ته پته ولګی دا نو مور غصه او خپه دې نو لاړه امام سے پسې او امام سے ته وی چې ګوره مو خو جزان خلک موږ سره سشتنه او تا زمانہ بچی چې کم دنو د سبق د منی کزان سره د کین د کار د منی کوم بکروسو انو او کده سبق نو سچل بوشي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورتوی چې د علم کی نو د وخت باچا بدل په خله کې د پستو پالودی ور کوي هغه زمانه کې با د پستو پالودا صرف او صرف باچا د پاره جوړې دا او په اختر کې به جوړې دا خیر امام سے ورتوی سب سب سے امداد کو قاضی سے ابو یوسف رحمت الله علیه امام سے سرا علم حاصل شروع کړ مدړې را تیر شو امام سے وفات او دا غینه پس د هارون رشید باچا دور راغې پای کې هارون رشید باچا چې دنو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته درخواست وکړي چې تاسو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس سے جوړو چیف جسٹس کو یو ځل د اختر پر ورځ باندې چې د اختر وضو شو او خلک چې دنو قاضی صاحب سره هارون رشید باچا ټول سره ملاو شو د هارون رشید باچا قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه خوا تراغه ورتوی حضرت زما دا درخواست چې تاسو ما سره لګور شي نو تاسو به ناشته به مونږ یو ځای وکړو قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه وسره لاړو چې لاړو انو یو خوراک راړو چې راړو انو هارون رشید باچا امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته وایي چې دا زما ارمان دی چې دا تاسو چمچا هم چنالي زه ته خپل چمچا چې د خپل کې درکو
نو هغه او دا چې قرآن ته دا صرف د ما د پارم د اختر پرس پخېږي بس دا بیانی انو هغه چې هغه چمچه راواغسته ورته وی چې دا څه دي وایي دا د پستو پالوده ده خولې ته یې کړه نو د قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه بې اختیاره چغې ووتې په ژړا شو انو باچا ورته ویلي چې زما نه څه تکلیف تاسو ته میلاو شو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وایي نه دا ماته د خپل استاد ګپته را یاده شوه چې زما استاد زما مور ته ویلي ما مور ورته وی چې د په علم کې حاصل که څه چل به وشي ورته وی د وخت باچان به درته پالودي ورکوي په خوله کې نو وروڼو دا علم چې صحیح سړی حاصل کی او په علم کې محنت وکړي نو الله تعالی ورته مقام ورکوي علا کل حال رونو په علم کې د قرآن مجید په سبق کې په درس کې تکالیف برازي کله به ډوډۍ برابر نی کله به خوب نی کله به څه تکلیفي نظم نه دوکي در کوي یاره نن دا کار دی نن دا کار دی نن دا کار دی هغه هر څه ته بلته ورکو هغه هر څه ته بلته ورکو او خپل ټوله توجه دا به قرآن مجید ته کوو ان شاء الله الله جل شانه به موږ تاسو ته د قرآن مجید د علم نه لویه کیسه راکوي الله دې زموږ تاسو د قرآن مجید د علم لویه کیسه نصیب کړي ورپسې یو دا اصول او آداب ورپسې یو فصل وام او بس هغې نه پس به بیا دعا وکړم ځکه نن لومبی ورځ د دومره ډېر نه وه لومبی فصل دی په تعریف د قرآن مجید کې په موضوع او په غرض و غایت او په فضیلت د قرآن مجید کې کیونکې وروڼو موږ قرآن مجید وو د قرآن مجید علم او دارنګې هر علم چې سړی حاصلوي نو د هغې نه مخکې څه خبرې زده کول هغه ډېرې ضروري بعضې هغه لس خبرې ذکر کوي هغې ته مبادیات عشر وایي بعضې اته ذکر کوي هغې ته رؤوس ثمانیه وایي او بعضې حضرات هغه د دې نه کم سیوا ذکر کی خو په دې ټولو کې دا درې څیزونه دا داسې دي چې دا په مقام د واجب دي یو تعریف یو موضوع یو عرض و غایت اوس که د یو څیز تعریف ته ته پیژنې د سر نه نو ته به چې د نو طالب د مجهول شي بیا اوس یو سړی دی هغه د سفر کوم ته چرته دی او ما ته پته نشته دی نو دی خپل منزل ته ورسي ولې د دې کوم مقصود دی دا غي تعریف ته نشته دی نو طالب د مجهول بشي دارنګي هغه کوم علم چې دی کوي د هغه موضوع له پکار ده ځکه چې د موضوع نه پیژني دته د موضوع پته ني انو دې به تمیز رانولي د بل علم نه د مقصد یعنی دې به په غیر مقصد کې لګیا شي او غرض و غایت چې یو انسان هغه سعی هغه حبس ورنشي نو اول د قرآن مجید تعریف کو د قرآن مجید دو تعریف دي موږ یو تحقیق لغوي کو یعنی په ډکشنری کې په لغت کې د دې څه معنا ده او دویم تعریف چې کوم دی هغه اصطلاحي کو وروڼو قرآن دا په وزن د فعلان دی لکه غفران او شکران اوس کله چې حمل د لفظ دا متعذر وي په معنا مصدری باندې نو یصارو الى المعنى المجازي انه بیا مجازي معنا ال اوس قرآن مجید مصدر دی او قاعده دا ده
چې مصدر ددنه مجازي معنا علي نو یا بدا مبني للفاعل وی یا مبني للمفعول، یعنی دا مصدر بیا په معنا د اسم فاعل شي یا په معنا د اسم مفعول شي. دیدا کې قرآن دا په معنا د اسم مفعول له، یعنی په معنا د مفروض. اوس د قرآن مجید دا لفظ چې کوم دی دا د سنه مشتق ته، نو پدې کې یو مذهب دار چې د قرآن مجید دا لفظ دا غیر معموز دی، یعنی دې کې حمزه نشته دی، دا د قرنه یکرونونه دی. عرب وی قرنت الشیء بالشیء، اے جماعت ما یو سیز دی بل سیز سره یو ځای کو، جمع مې کو. نو قرآن مجید تا بیا قرآن مجید ذکر وی چې پدې کې مضامین د قرآن مجید دا یو بل سره یو ځای راجم شوي دي، آیاتونه سورتونه دا یو بل سره راجم شوي دي. دویم کول پدې کې دا دی چې قرآن مجید دا معموز دا قرآن دا معموز دا قرا یقرؤون دی، او هغه استدلال کوي د الله تعالی د کلام نه چې الله قرآن مجید کې فرمایي ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا. نو دغه ځای کې دا قرآن مجید چې کوم دی نو دا څه شی دی، دا معموز دی، دا د قرآن دی، او دا مصدر مبني للمفعول نو په معنا د مکروه دی، ډېر لست شوی. او قرآن مجید ته بیا قرآن ذکر وی چې په اطراف د عالم کې په کائنات کې او په دنیا کې د ټول نه سیوا چې کوم کتاب لست شوی دی نو هغه څه شی دی، قرآن مجید دی. امام زجاج رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن مجید دا مشتق خود قرآن نه دی، خدا قرآ په معنا د لستلو نه دی، قرآ په معنا د جمع کولو دی. عرب وی قرأت الماء فی الحوض، اوپه چې کوم دی نو ما په حوض کې را جمع کړی، اے جمعت الماء، دا اوبه ما په حوض کې را جمع کړی. امام فرار رحمت الله علیه وی چې دا قرآن مجید چې کوم دی دا مشتق د قرائن نه دی، او قرآن مجید ته قرآن ذکر وی چې د دې آیاتونه دا بعضې د بعضو سره مشابه دي، یو شانتی دي. او اخیری کول پدې کې دا دی چې بعض علما وی چې دا قرآن مجید دا لفظ کوم دی دا مشتق نه دی، دا جامد دی، او دا علم د دې قرآن مجید د پاره لکه څنګه چې د تورات او د انجیل هغه د پاره نوم دی. او دا رائے د امام اعظم امام شافعی رحمت الله علیه هم دا خو د لغت خبره شو. په اصطلاح کې قرآن مجید څه ته وایي، اصولین چې کوم تعریف کوي د قرآن مجید نو هغه وایي هو الکتاب، دا قرآن مجید دا هغه کتاب دی المنزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی، المکتوب فی المصاحف، دا په صحیفو کې لیکل شوی دی، والمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه، او دا منقول له د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په نقل تواتر سره بغیر د څه شک نه. زمون شیخ الشیخ حضرت العلامہ عبد الهادی شاہ منصوری نور الله مرکزه فرمایي چې د قرآن مجید تعریف وی بهترین تعریف هغه دی چې قائل خپل قول تشریح په خپل وکي،
هغه فرمایي چې د قران مجید تعریف الله په قران مجید کې خپل کړی دی او هغه دا دی سورہ صاد آیات نمبر 29 تاسو راو باسي سورہ صاد د لشتمه سپاره ده سورہ صاد آیات نمبر 29 اللہ فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی کتاب داذی مشان کتاب دے انزلناه مانا دل کر دی کتاب لرا الیک تاتا مبارکن کثیر الحیر دے کثیر النفع دے لیدبروا آیاته دفار تدبر کی پایاتن دا اللہ تعالیٰ کی ولیتذکر و نسیت والد دین اولو الالباب خاوندان دا عقلو رونو کتابن گورا تاسو ویلی دی تعریف کی جنس او فصل راضی دا کتابن دا پا منزله دا جنس دا طول کتابن دا شاملو کنز کدوری پیزز بایو کیمسٹری آره یو کتاب دے وچه کل اللہ تعالی وی انزلناہو ما نازل کرده نو دا انسانانو کتابون دی وطل کنز کدوری او پیزز بایو کیمسٹری تی وطل انو چه دایوی ایلیکا تا تا میں نازل کرده نو تورات و انجیل و زبور اغتی وطل ویدہ دا قرآن مجید جامع تعریف تے نگورا اللہ وی کتاب دا عظیم الشان کتاب دے ولی عظیم الشان دے دا کتاب راغے دا قرآن مجید راغے طول کتابوں نے ختم کر دا نور کتابوں نے ضرورت مولانا رومی وی یتیم کنا کرد قرآن درست یتیم کنا کرد قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست آغا در یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دا سی کتاب راڑو چه طول کتابونا آغا چه دل ختم کل نور موعدہ یو آیا یوزل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناستو او د تورات پانے کتے دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانے کہ نبی علیہ السلام راگے انو آغا عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا خیال نو رسول اللہ ورطا قتل کی تورات پانے لولی نبی علیہ السلام خپش و ډیر غصه شو او د نبی علیہ السلام د غصې علامت دا چې رسول الله مخ مبارک به تک سور شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل ابوبکر صدیق سے بدل کے عمر سے توئی سکولت کا موردی بورا شا تو رسول اللہ تا نگور چې رسول اللہ خپا دے غصہ دے حضرت عمر سے جسر اچت کو نبی علیہ السلام تے قتل پوش نظری رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ایسو پیری وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ اغیا خشو اللہ وی عظیم الشان کتاب دے دا عظیم الشان کتاب دا جو کتاب دے کہ دا نور کتابونو آغا ضرورت نشتا ہے آغا عربائی آغا شاعر وئی اللہ اکبر ان دین محمد وکتابہ اقوى واقوى مقیلا اللہ اکبر اللہ دیر لوئے دے ان دین محمد بیشک دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب دا رسول اللہ دا ډیر برابر دی او اقوام د په اعتبار د خبرو سره
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ الكنديلا. نور کتابونه داغه تذکرہ د دې مختا نکیږي چرا دادا سي دې نور راغې چې نور راغې نو بیا د ډیو ضرورت پاتې شو ډیويشته خو نور د ډیو ضرورت ختم کو دا بلکونه لګیدلی چې نور راغې د ضرورت ختم کو انو کتاب الله وی انزلناه دا دوی عظمت شان د قران مجید دی الله وی دا ما نازل کړل الیکا پیغمبر تا ته نازل کړل عرب وی پارسا والا وی شاہاں بشاہاں میں دہن باچان سره خبرې کوي دا الله جل شانو عظیم ذات او بیا په مخلوقاتو کې د ټول اوچت رسول الله صلی الله علیه وسلم دے اوئی کنا آفاق ہا بردید ہم مورے بتا بزید ہم بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر دا اللہ نا پس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوچت په مخلوقاتو کې اگر نشته دے نو ایلے کا اللہ و اتاتا میں نازل کردے انو کتاب انزلناو الیکا مبارکن دادا سی کتاب دے مبارکن چی کثیر الخیر دے کثیر النفع دے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی دا باب لازمی پا معنی دا متعدی کا اے مبارکن کارگوہو مبارک تے کاری دے لستن کے دے مبارکن عالمہ مبارکن طالبہ دا قرآن مجید عالم اگا مبارک تے دا قرآن مجید والا برکت ورکے طالب اگا برکت والا دے رونو دا قرآن مجید نرے تا جالب الرزق تے کنزا کہ قرآن مجید لستیشی علتا بدر رزق فراوانی دا قرآن مجید دا دا سکون منبع دا کم سڑے کہ قرآن مجید لولی گورا انسان خپشی کل انسان پر ظلمانے غم راشی تاسو تماشو کئی گورا دا گانا نہیں دا گانا ساز گانا دا پا انسان مانے غم راولی خفگان راولی پزڑو او قرآن مجید دا پزڑو مانے پرحت خوشحالی راولی دا دیر سادگان خلق کی پویونن میں موڈ آپتے کی موڈ آپتے نو غنگونو کی سیزونا ورکی نو دانتا تیدا گانا ہو لگے نو لائی موڈی لا ڈب شی پا گانو معنی دا انسان موڈ نخ کی گی استا موڈ آپ شو دا اللہ کتاب راوالا قرآن مجید را ہے اللہ کو تلاوت کو تب اخپل اقوائی شے دا زڑا بڑے خوشحالی دا قرآن مجید اعجاز دا جدا دا انسان زڑا خوشحالی دا زڑا خوشحالی دا انسان انو اللہ وی مبارکن کثیر الخیر دے کثیر النفع دے جسو کی وی اگر برکت ورکی لی اللہ وی سلام را لگل لیدبرو آیاتی ہی دپارد دے چاہی تدبر کی سوچ و فکر کی پا آیاتن دا اللہ تعالیٰ کی ولیتذکر و نسیت والد دینا اولو الالباب خاوندان دا عقلو گورا رونو قرآن مجید دے کہ با فکر کے تدبر بکے دے بلا نسیت در کی خیر بدر کی کہ تدبر کی نرومی وی فکر آباشت کے بگشاید رہی را آباشت کے پیشارت شئی فکر آگا دے کہ تا سم لارا ہو خی او سم لارا آگا دا کہ تا خدای سر ملاو کی خبر مانے ہونا سی دی نو پا قرآن مجید کی با منگا تدبر کو دا قرآن مجید تاریخ نفذ دا قرآن مجید موضوع آگا صدا نو بعض علماء وی دا قرآن مجید موضوع دا انسان ولی ورا وی مصنف کی کتاب شروع کی
نو اول په خپل کتاب کې موضوع راغلی صاحب د کافی کتاب شروع کین نو الکلمۃ والکلام دا غینه شروع کین اثر نو الکلمۃ لفظ اوزع لمعنى مفرد انوي الله چې کتاب شروع ک نو د قران مجید په ابتدا کې په ترتیب نزولی کې هغه درستوا نزولی دا خبره د وضاحت سره کوم خو الله لومبه کوم سورۃ راولېګه سورۃ اقرا ده الله وی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق انسان ذکر کا کانا انسان و انسان موضوع ده نور علماء وی بعد نور وی لکا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وی موضوع دا قرآن مجید دا جہاد دا جہاد ولی دا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ زوگ دا جہاد سر دیو ایتا تو جدا سر کے دا اللہ سپاری گورے نو سپا برتا لگی جی جہاد ہی جہاد دا او جمهور مفسرین وی کہ دا قرآن مجید موضوع دا اللہ جل شانہ توحید دے او دا غی دلیل پہ رنبے دا آیات یا ایوہ الناس اعبدو کے بعض وضاحت دا تبیاؤ کم اے وحدو توحید قبول کی دا اللہ تعالی دویم سورہ انعام آیات نمبر 106 سورہ ہوا سی سورہ انعام آیات نمبر 106 اللہ جل شانہ فرمائی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو اللہ وی اتبع پیغمبر تابداریو کا ما دا آغا کلام اوحی الیکا چی وی کولی تا من ربکا دا جانب درفستانا صد پارا موضوعی صدا لا الہ چی نشتر لائق دے عبادت اللہ مگر دا یو اللہ تعالی دے درین دلیل سورہ ابراہیم آیات نمبر 52 سورہ ابراہیم آیات نمبر 52 اللہ وی هذا بلاغ للناس هذا دا قرآن مجید چرے بلاغ دا بیان کا بشافی دے للناس دا پار دا خلقو ولینذرو دا پار دے او یرول شبی پاغی مانے ولیعلمو او دا پار جدا غیب پوشی انما پتاکی در شان دا دے هو الہ واحد دا اللہ تعالی معبود یو دے اللہ دا قرآن مجید ما صلی اللہ علیہ گلے دا دید پارا لیعلم انما الہ واحد نو موضوع دا قرآن دا توحید شوا یو عظیم محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دا مشکال شریف شر دا مرقات پاغی کی پا جل نمبر 2 پا صفحہ نمبر 168 پاغی کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی کہ ان القرآن بے شک دا قرآن مجید چکم دے ما انزلہ نے نازل شوے الا لتقریر التوحید مگر دا پار دسو دا ثبوت دا توحید ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بل کتاب دے شرح دا فقہ اکبر دا امام آدم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے پا عقائد میں لکھل دے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پاغی معنی شرح کرے دا نو پاگی کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی فالقرآن کلہو فی التوحید قرآن مجید طول پس معنی راغل دے پا توحید معنی وحقوق آلہ وصنائم او حقوق دا آل لاغی او صنا دا غی وفی شان ضم شرک او پشان دا ضم دا شرک راغلی وحقوق آلہ او حقوق اغا آل لاغی وجزائم او بدل دا غی ٹھیک تک ہے نا دارنگی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ
کتاب دے مدارج السالکین، مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 پا آغی کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی کہ اِنَّا کُلَّ آیت فی القرآن، بے شکا ہر یو آیت پا قرآن مجید کی فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّوْحِيدِ، دا متضمن دے چاہتا توحید تا، شاہدتن بھی شاہد دے پاغیمانے، داعیتن الیہ بلون کے لئے پترب دسو دا اغی توحید. پوچھ میں بڑی خبر امانی رونو دا قرآن مجید غرض و غایت سے شے دے ان اصول سعادت الدارین، اصول سعادت الدارین دا دارین خوشحالی حاصلول، دا دنیا دا آخرت کامیابی حاصلول. اللہ جل شانہ پا قرآن مجید کی فرمائی سورہ طہ آیات نمبر 123 کی اللہ وی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس بیشک کچر راغتاو سر منی زماد جانمنا ہدن ہدایت، فمن تبعا چاج تابداریو کلو ہدایات ہدایت زما فلا یذل دے بن گمراہ کی ولا یشکا او دے بن بدبخت کی پا آخرت کی الا یذل پی الدنیا، دے بن گمراہ کی پا دنیا کے ولا یشکا پی الاخرہ، او نبا دے پا مشکت سرکی پا سکے پا آخرت کے. رونو دا قرآن مجید موضوع غرض و غایت او تعریف شو. قرآن مجید دا لفظ دا قرآن سنگ ما تاسو تووی دا قرآن مجید اسم دے، اسم براسی دے. خود قرآن مجید اسماء صفتی اگر دیر زیاد کی. دا قرآن مجید اسماء بعض علماء شپیت ذکر کری دی، بعض سالویغ ذکر کری دی، بعض جدے نو اغی 90 ذکر کری دی. ما دا چکم رسالہ لکلی دا پا عربائی کے البرحان فی اصول القرآن. ما جد علوم القرآن ما رسمر کتابون کتلی دی او پا اسماء مانے مستقل یو کتاب دیتا سو بہاریان شئی الہدا والبیان فی اسماء القرآن. دمر کتاب دے، دمر غٹ کتاب دے، صرف او صرف دا قرآن مجید اسماء اگئی کے راوڑی دی طول او داغی وجہ ذکر کردی دا وضاحت کردی. انو چی ما سر یو رسالہ و کلمی نسخہ و کلمی مخطوطہ و زمنگا دا کلی یو مشر عالم تیر شوئے دے حضرت مولانا سید امیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. نو آغا دا بابا جی رحمت اللہ علیہ شاگردو 1956 کے آغا دا بابا جی نے یو لکل کری دی مقدمے دا قرآن. نو پا آغی کی آغا اسما چی ماو قتل نو آغی کی 56 خدا نور چی طول زائے پزائے نور کتابونو کے ماو قتل نو دا ما چی دل تکم راوڑی دی نو دا یوکم اویالی، دا سورہ دی یوکم اویالی. خدا طول اسماء صفتی دی. زمان استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتہم ددائی کتاب پا علوم القرآن مانے تمر بہترین کتاب ہے تاسو بہاریان چی دا کتاب تاسو ضرور گو رہی. نو پا علوم القرآن کی شیخ الاسلام سے دامت برکاتہم فرمائی کہ اصل اسماء دا قرآن مجید دا 15 دی. سورہ دی شماری القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب. القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب. تب گتو یاد کے خواہ القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب. وی دا 15 جکم دی
دا چې دنو د قران مجید اسماء دي دا د دین علاوه چې کوم ذکر شوی دي کنه نو دا اسماء صفاتی دي اوس که زه هغه ټول وام کنه دا به د رسالې نه تاسو لیکي دا اوس دا د حضرت صاحب سے دامت برکاتهم کم تفسیری افادات مارا جمع کړی التفسیر الهادی په نوم باندې الته شاه منصور کې چې دوره کیږي طالبانو سره غا تفسیر الهادی موجود دي نو دا هغه په سر کې دغه اسماء راوړي دي دای لیکلي نو دا چې کوم دی پای کې ما هر یو دلال دای لیکلي دي لکه ګورا وسماء مصدق مره واحده قران مجید ته الله تعالی مصدق د قران مجید یو نوم مصدق دی او یو ځل قران مجید کې ته الله تعالی مصدق قران مجید ته ویلي دي دلیل به ما آیات هم راوړل دي چې وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم دارنګي دا یو کم او یا څومره نمونه چي دي د دې کتاب کې دا چې دنه دا شپږ سپیدي بلکې ودی لکه دې کې وسماء نورا 12 مرات وسماء ذکر 13 مرات وسماء فضل الله 13 مرات كل بفضل الله وبرحمته وسماء التنزيل 14 مرات وانه لتنزيل رب العالمين وسماء رحمه ايضا دا مختلف ځای په ځای ته نو دا اسماء دا پاره کې موجود دي په دې خبره باندې پوه شوي د قران مجید اسماء اخیری بدی فصل کې فضائل قرآن مجید رونو فضائل قرآن مجید ډیر دي قرآن مجید دا غیر ډکته خو یو څو آیاتونه او یو څو احادیث د توام نور به بیا سباو وړومبه سوره بقره آیات نمبر 1 او 2 الله فرمای الف لام میم دا صرف تاسو آیاتونه درکوم نور وضاحت په ترجمه کې میاس کې التبع کوم الف لام میم ذالک الکتاب الله وداد مشان کتاب چې ده لا ریب فیه نشتر جنس شک پای کې هدل للمتقین دا سراسر هدایت د پاره د متقینانو نو کوم هدایت غواړو او موږ سم لار غواړو دا په سم ملاویږي په قران مجید باندې بل چې کوم د دیم آیات د سوره بقره آیات نمبر 129 الله فرمای ابراهیم علیہ السلام دعا کئی ربنا اے رب زمنگا وبعث فیہم راولی کی پائی کی رسولا عظیم الشان پیغمبر آخری پیغمبر منہم دا اغینا یتلو چلولی علیہم پاغیمان آیاتک آیات نستا ویعلم الكتاب تعلیم ورکی عیتد کتاب والحکمت او دا حکمت ویزکی موت تسکیو کدا غی انکا انت العزیز بیشک اللہ تعالیٰ تی پورا پورا عالم حکیم حکمتنو علیہ نگو رونو پدی آیات کی اللہ جل شانہو دا پیغمبر ڈیوٹی خی چی دا پیغمبر ڈیوٹی صدا یتلو علیہم آیات کا چی آغیت تلاوت کی ویعلمم الکتاب دا پیغمبر دا ډیوټونه اول ډیوټي دا چې دا خلکو د قران مجید الفاظ خي دا کوم قاری سے چې لګیا دي او خلکو ته الف با تا سا خي او د ناظری دا سبق خي نو دا د پیغمبر او بای ډیوټي د قر لہذا دا د دین ډیر لوی کار کوي ښا دا نه چې موږ هغه ته دا د دین کار دی ته بل دین کار ته لګیا شه دا اوچت کار کوي دا د ذمہ داری ده دارنګه د قران مجید رموز او اسرار د قران مجید معانی او مطالب داخل دریم د سوره بقره آیات نمبر 226 اللہ فرمائی یوتل حکمت من یشاء ورکی حکمت من یشاء چالر جو غواړي ومن یوتل حکمت آغا تاجت ورکلش حکمت نفقد اوتیا پتاگ ورکلش دتا خیرن کثیرا خیر کثیر رونو د حکمت ډیر معنی دي یو معنا دا علم د قران الله وای چې چا د ما د قران مجید علم ورکو دا څه شو دته مخیر کثیر ورکو بل سورہ آل عمران آیات نمبر 103 اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ
الله منګول ولګوي بحبل الله برساید الله تعالی. ابن عباس وی القرآن حبل الله المتین، قرآن مجید دا الله رضای مضبوطه ده جمیع ټول. ولا تفرقوا او تاسو ډل ډل مکی گئی. واذکروا نعمت الله او یاد کئی نعمت اللہ تعالی علیکم پتاسو مان اس کنتم اعدان کہ تاسو دشمنان فعلف بین قلوبکم اللہ چیزن الفت راو سستاسو قزمم کے فاصبحتم بنعمتی احوانا تاسو رونو کردی تی. نو قرآن مجید دا دا اللہ رسائی دا، یعنی رسائی اللہ تا دا رسیدو لارا دا. اللہ دا پسر سی تا اللہ پا کتاب بانے خواہ. پینزم نمبر دو سورہ اعراف آیات نمبر 204 اللہ فرمائی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ ہر کلچ لستیش قرآن مجید فَاسْتَمِعُوا لَوْ وَكِّرَيْ أَغِيْتَا وَأَنْفِتُوا چب شئی لَعَلَّكُمْ دَپائے تُرْحَمُونَ چی پتا سمان رحم اکڑیشی. نو سبب در رحمتو رحم با پسبانی کی گی چمنگ دا اللہ کتاب دا اللہ قرآن مجید ورخا. بل دا سورہ یونس آیات نمبر 58 سورہ یونس آیات نمبر 58 اللہ فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ کل اعلان کا پیغمبرا بفضل اللہ ففضل اللہ تعالی وبرحمتہ او پر رحمت اللہ تعالی فبذالک فلیفرحوا بدید دا مومنان خوشالشی هو خیر مما یجمعون. دا بہتر دے دا ہر آغا سیزنا کہ خلق سے جمع کئی. دا فضل او دا رحمت مفسرین اتا تمانے کی دا برست وو و دیدہ یو دا دے کہ فضل دا اللہ تعالی ایمان دے اور رحمت دا اللہ تعالی قرآن دے. فبذالک فلیفرحوا وی و طالبہ کہ اللہ دل ایمان در کردے او اللہ قرآن مجید تکینو لی نفع بذالک فلیفرحوا بدید لا مومنان خوشالشی وخیر مما یجمعون. دا بہتر دے دا ہر آغا سیز دا جا خلق سجمع کئی رون خلق سجمع کئی خلق مال دولت جیدادونا او بینک بیلنس را جمع کئی. اللہ وی و دا قرآن مجید طالبہ دا بینک بیلنس مال دولت دلی ہر سنتال پار دا قرآن مجید داناستا بہتر دا. یو بزرگ وی وی حالی دنیا را بپرسی دم زید فرزانے آل دنیا میں تپوسو کو دیو اخیار زرینا وی گفت یا خوابیز یا بادیز یا افسانے ماتے خوب دے باد دے افسانہ دا تا خوب بھی پا انگلینڈ کی پا جاپان کی گردے چی سار پاس پا گوڑ کے پکڑ کے پروتی دکا دنیا نا یا بادز یا بادز سے بیا بنی یا افسانے کسا نا وی باز پرسیدم کے حالے آکے دل دروے بوت بیا میں تپوزو کو دا آغا سری حالت رتنوالی دی دنیا سرے زر لگولے دے وی گفت یا غولیس یا دیویس یا شیطانے پاگل مجنون دلی وانے دے ولی محبت دا دنیا دا دا ہری گناہ جڑ دے. پوئی فیرونو بلچے دینو دا سورہ فاتر آیات نمبر 29 سورہ فاتر آیات نمبر 29 اللہ وی ان الذین بیشکا کسان یتلون چدیلو دی کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالی واقام الصلاة او دی کائوی ملرہ وانفقوا او دی مال خرد کے مما دا آغنا رزقناو کی مارو ذکر دی لر سرن پپٹا وعلانیتا پخکارا یرجون دی امیسا دی تجارتا ددا سی تجارت لن تبور چنبی حلاکت داغی لر نقصان داغی لگورا طالب علمان رونو کہ دا اللہ کتاب وو او مصپا بندہ سرکو او اللہ رل سراکوری دا وس مطابق اگے کی انفاق کو اللہ وی دادا سے تجارت تا چپدی کے نقصان نشتر خواہ. اس یوسو احادیث والی لنبے حدیث رسول اللہ فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلما پتاسو کی دٹول اوچت و بہتر آغا دے چاہ قرآن مجید خی او زدکی
چې قران مجید زکای او سکای نو استاد ګورا دا تاسو موږ الحمدلله دې کې لګیایو الله وای دا د هر چا نه به دا نه وای چې صدر وزیر اعظم او پلان کې نه چې قران مجید زکای او بلته خی بل چې دنو دا لومبه حدیث کوم دی دا امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي په باب خیرکم من تعلم القرآن کې دویم حدیث دا چې دینو امام بخاری رحمت الله علیه په تفسیر د سوره عبسه کې راوړل امام بخاری وایي عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت دا وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای الماهر بالقرآن هغه سړی چې د مهارت لري په قرآن مجید باندې مع السفرة الكرام البررة د به هغه ملائکو سره په آخرت کې چې کوم د قرآن مجید لیکون کې والذي هغه سړی یقرأ القرآن چې د لولي قرآن مجید ويتتعطع او د نخلی پاغه کې نو وعلي شاکون د اگرانی پاغه معنی له اجران د پاره به الله دو اجر ور کوي ور رسول الله وی چې قران مجید کې مهارت ځان له پیدا کو نو دی به کم ځای کی دی بچ دې کان پرختو سره بدل مجلسی او قران مجید سړی عمر ډیر دی لسته نشي نن خلی پکې تکلیف وتا دلب الله ډبل اجر ور کوي ښا بل حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په باب فصل من يقوم بالقران کې ذکر کړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای ان الله بشک الله تعالی يرفع پور تکړي بهذا الكتاب بدی کتاب قران مجید سره اقوام ډیر قومنا ويزعوا او فرزولي کتکری پای سره اخرین اغه نور چې عمل پنکو ټیکتا بل حدیث امام حاکم رحمت الله علیه په فضائل قران کې ذکر کړل دي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای ان الذي بشکا غسل لسفی جو به چنوی پسینو دا هغه کې شیم سې من القرآن د قرآن مجیدنا کل بیت الحرب د مثال داسې دی لکه پشان دروان کندرو نګورا چې پسینه کې قرآن مجید نشته قرآن مجید نه دی ویلې د مثال دروان کندر د پروان کندر کې جنات حشرات مار هر څه پراوي کنا انو دیوی ارزه دق رنگي د دق زړه کې به عجیب عجیب خیالات واقعات او غلط عقائد نظریات راځي بل حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په باب فی ثواب قراءة القرآن کې ذکر کړل عن معاذ الجهني رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمائی من قرأ القرآن چاچ قرآن مجید اولستو وعمل بما فيه آغا چپ دی کدے نو البس والداو وابچول شد مور و پلار دا تاجن یو تاج یوم القیامة پرز قیامت زوہو چرنا داغی احسن خیستا بی من ذو الشمس درنا دنور نفی بیوت الدنیا پکورن دنیا استاذ کے لو کانت فیکم کچریوی دا پتازو کی نفما ظنکم سشد گمان ساز باللذی پاوزری عمل بهذا چی عمل کئی پدیمانے گورا دا نور را خطر دی نور تا گوری سور رنا دا دا طول دنیا رو خانہ کردی دا رسول اللہ وی چی کم سڑی قرآن مجید ویلے دے نو اللہ با دا مور و پلار دا دا سی تاج واچئی چی دا دی رنا با دی نور دا سیوائی رسول الله وی دا خود مور او پلار نه دی ویلي محنت زوی کړي دي او مور او پلار له الله تعالی د قران مجید په برکت دا مقام ور کوي نو تم رسول الله وی ته دا وایا چې کوم سړي په خپل قران مجید ویلي چې ته په کوم مقام دل والله کوم مقام ور کوي ٹھیک تا غاڼه بل حدیث چې کوم دی امام ترمذی رحمت الله علیه په ابواب فضائل القرآن کې ذکر کړی دی او امام بهقی په شعب ایمان کې ذکر کړی دی هغه وی عن ابي سعيد رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الرب
وای دا حدیث قدسی الله جل شانه وای من شعله القرآن چال رچی مشعول قرآن مجید عن ذکری د ذکر زمانہ ومسألتی د دعا زمانہ اعطیته زور کوم دلر افضل دیر ما آغنا اعطى الصائلین چی واغ اختن کل ورکوم وفضل کلام اللہ او فضل کلام دا اللہ تعالی علی سائر الکلام پٹول کلام نمانے کا فضل اللہ غلا حلکی لکا فضل اللہ تعالی پا مخلوقات مانے نگورا دی حدیث کی رسول اللہ فرمائی کہ اللہ جل شانو یو سڑے لگیا دے دعاگانے کہ خدای مال دارا کی مال دارا کی مال دارا کی او بلنا سے قرآن مجید تا نو دی غفتون کی لا دی قرآن مجید تا کم سڑے نا سے دل اڑی روان کی او بیا رسول اللہ فرمائل چې دا اللہ دا کلام فضیلت دا سے دے لکه چې دا اللہ تعالی فضیلت تے پا خلق مانے نو چې څنګه د خدای مقام اوچت تے نو دا سے دا کلام مقام اوچت تے آخری حدیث امام الطبرانی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملت القرآن اشراف برگزیدہ اوچت خلق دا امت زما اغسوتی احملت القرآن احاملین دا سیدی احاملین دا قرآن مجید تھی بدی خبر ہمارے پوشوئی بس نندمر سبق دیر دے رنبای رز دا سبانا با انشاءاللہ رور بسیوا کو او رز دوبا دا قرآن مجید دا اصول اور دیر سو اصول خبر اگر مذہبی امیانس کے حکم خدای او رز دا سبار تفسیر تعریف وغیرہ بہو انشاءاللہ تعالی کہ اللہ جوان را کڑی آنو بیا با بل رز نا بیا چی دنو قرآن مجید تا چی دنو سبق تا ورکت شو او تاسو بدا سے اوکی چی سبق تا انشاءاللہ تعالی ٹک اتیمی بجی کینو تاسو الزیری بیوی دا ادنیمونا مخ کے بتاسو ازیرائی ناسی ادنیمونا پسنا دانا چی دا ادنیمونا پس بتاسو را دی نانا تاسو بدا ادنیمونا مخ کے ناسی او بل چکم دن زان سرا یو کاپی پدی عام قرآن مجید کی لکل مکوئی یو کاپی زان سر ساتی کلم ساتی بعض اوراد برازی بعض خبر برازی بعض نقطے برازی عغبت زان سر لکی او قرآن مجید لفظی معنی تاسو کوئی کی راسا مخ تجدد کم قرآن مجید پوری دید لان دے پا پینسل معنی تاسو معنی لکی بیاغتا سوزان لیو در تیروئی انشاءاللہ اللہ با پوہ در کئی پل نن با دو رکات صلاة حاجتو کئی او نیت بو کئی خدای زمادہ عظم دے چیز بستاد رضا دا پارا دے کلام دا پورا دورکینم خدای اتما دے بیمارو نو ساتے خدای سیت راکے عافیت راکے اور پراعت راکے ذکر چی انسان بیماری ہم سے نکی گی روغی خو پراغت نشتے رے پا یو کار دے خدای اختا کی پا بل دے اختا کی بیام نکی گی او سیوا روغوں میں پارغوں میں عافیت نشتے امن نشتے رے اللہ دے دی درسونو تا برکت ورکی دا سی دور را روان دے دا درسونو با بیانی تے پسے با دا خلق استرگی سپینی شی خو بیا با نمیلاوی گی اللہ تعالیٰ دے منتا عافیت نصیب کی اللہ دے منتا براعت نصیب کی او اللہ تعالیٰ دے منتا ستا سیت نصیب کنو دا دعا بو کی صلاة عجد بو گئی او درم بداو کی چه گورا اگا زمان استاد سے بوئی دقل تے اوزائن حالتا یو نشیو نشی بے کولی چرس بیس کل آنو آگا وزان سر سیبا خلق چی دنو نور کسان تبیوی رازی ما سر چرس اس کل آنو آگا با پی خپل چرس کل نچه کل بے سڑے راوارو کنا ابیا بوتا ہے گا زان لرانا کنا آنو گورا دیو آگا دا چا تپوسو که داولی آگا بیو اسے چرس کم زاو چی طول دنیا دے چرس کی دا خلق خوز معشومان دے چرس کی دا یو چرسی دا نظریہ دا چی ہر سڑے دے سشی چرسی دی شی انو منگ چی دا اللہ کلام تکینو زمان بدا عظمی چی اللہ تعالیٰ دا طول خلق پا قرآن مجید تکینی دا طول خلق قرآن مجید تراواری تاسو نندان سر دا عظم کی تاسو کی با ہر مل گرے دعا دریو کسانو تا نند دعوت ورکی او غی بدان سر سبا ترس تراولی
تاسو ګورا تاسو ته پته نه لګي کله کله یو سړی د لولي بزرګان چا ته دعوت ورکړه دي او غیر غلی دی او دا غینه بیا لولي بزرګان جوړ شي نو هغه بنیادی هغه چا چې راوستي نو الله غټول اجر هغه ته ورکړي دې خبره باندې پوښوي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ ټول راضي شي الله دې په حال رحم وکړي خدای زموږ ټول تقصیرات معاف کړي الله موږ ټول ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ټول ته خپل قربت راکړي الله موږ ته معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله دا درس چې موږ کوو الله خپل درک قبول منظور وګرځي الله دې موږ سره کوتاهي او غلطي شي الله دا غي موږ ته بخښنه وکړي الله دې اجر او ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوالي در دې وخت پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دې الله تعالی دا غي په عمل نامه کې زموږ ټول استادانو الله زموږ د مور او پلار د والدینو په عمل نامه کې الله تعالی دا غي ثواب ولي چې کوم وفات دي الله قبور منوره معطل کې الله چې کوم حیات دي فعال او عیال باندې رحم وکي الله دې دارالعلوم دې مرکز ته الله تعالی ډېر برکت ورکړي الله دې څومره ضرورت چې دي خدای د غیب د خزانو نه برابر کړي الله تعالی چا چې پکې خدمت کړي دي الله چا چې پکې پیسې لګولې دي الله ته په عالم الله غیل عال او عیال الله خیر او برکت ورکړي الله تعالی ډېر خوشاله ورکړي الله دې شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي الله دې شیخ صاحب په ژوند باندې الله دې تعلیمی او تعمیراتی دواړه سلسله الله تعالی عروج تورسه او الله زموږ په حال باندې رحم وکي الله دې عبدوره چې دا الله دې کې موږ ټول الله صحت راکړي الله موږ ته استقامت راکړي الله موږ ته فراعت راکړي الله موږ ته عافیت راکړي خدای دې قرآن مجید په برکت باندې الله زموږ د دنه دنیا الله صفا کې الله زموږ ته چې د خپل نسبت نصیب کې الله موږ ته خپل قربت نصیب کې الله موږ ته خپل معرفت نصیب کې الله موږ ته خپل عظمت نصیب کې الله دا ټول علاقه الله دا د قرآن مجید په انوارات باندې منور کې الله دا د قرآن مجید په انوارات باندې منور کې الله دې درس قبولیت او مقبولیت ورکړي الله ته زموږ د ټول راضي شي د مخکول خو پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تعالی کوم خیرونه غفتلی کریم خدای ټول خیرونه مونږ تراکي الله کوم شرور نه چې پناه وخت لا ټول شرور مونږ ته پناه راکي الله څومره د درس ورکات دي الله د ټول سینې د قران مجید علوم ته کولاو کې الله د ټول انوارات او برکات نصیب کې الله زموږ راضي شي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.